سلام علیکم عزتمنو ګلپاڼه په لنډو کوتل کې په کومو کارونو باندې نیولې شوې ده. عزتمنو دا چې جیل ته بوتلې ده نو دا یې د دې دپاره دغه تصویرانو په دغه باندې یې نه ده بوتلې او نه یې په ویډیوګانو باندې بوتلې. عزتمنو دا یې په څه کې بوتلې زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ او تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. خو د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا ورکوټ او ته یو خواست وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سبسکرایب کړئ خوا کې استاد ډالۍ نشانه وهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو یو څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډېره تیزو سره روانه وه چې ګلپاڼه چې دا په لنډو کوتل کې د سرکاري محکمې ځای ته تللې وه او هلته کې د ځان نه ویډیوګانې کړې وې او په هغې باندې دا جیل ته تللې وه. نو داسې څه خبره نشته ده چې په دغې تصویرانو او په دغه ویډیوګانو باندې د دې جیل ته تګ و. عزتمنو دا دغه شانتې نور کارونه یې کړي وو غلط چې دا په هغې کارونو کې ګیره شوې وه او په هغې په سر کې دا جیل ته بیا لاړله چې بیا د دې ضمانت هم نه کېدلو چې را خلاصه شي. نو د دې خبره بیا لاړله های کورټ او غټ عدالتونو ته خبره ووتله. عدالتونو نه بیا غټ های کورټ ته خبره ووتله او ویلې چې دې دغه شانتې غلط کارونو کې ګیره شوې ده او دې ته به د دغه غلطو کارونو سزا میلاوي. موږ هغه غلط کارونه یې کړي دي چې هغه یعنې د ماشومانو د اوریدونې دي او زه یې تاسو ته ویلی نشم ځکه چې زما په خوله باندې نه راځي چې دا داسې غلط کارونو سره ګیره کړې ده. یعنې خپل خواهشات یې پرې پوره کول پوره یې نه شول چې خواهشات یې په نیمۍ کې پاتې شول او بیا د پاسه پرې یو کس ګیره کولی شو. هغې نه بعد بیا د لنډو کوتلو پولیسو دا ونیولو هغوی سمدستي عدالت ته پیش. نو داسې غلط کارونه یې کړي چې تر اوسه پورې د دې ضمانت نه دی شوی او په تاریخونو باندې یې راخلاصه شوې ده او تاریخونه یې کوي. روان په شلم تاریخ باندې د دې بیا دوباره تاریخ دی چې څه به ورته وایي. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ډالۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.